الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنتم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال. معزز علماء کرام او د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو د الله په فضل و کرم سره تاسو په دې جامع مسجد کې د علماء کرام خصوصا مولانا علمزید صاحب او داغي ملګری د ډېر وخت نه مهنت کوي داغی نن د نتیجې ورځوا چاغي سونه مهنت کړي او داغي مختصر جلک مونږ او تاسو ولید چې ګڼو ماشومانو قران کریم اختتام ته رسول دي او محترم مسلمانانو اغا والدین خوش قسمت دي د چا اولاد چې داغي نسبت د الله د دین سره راغلي دي داغي استادانم خوش قسمتا اغه بچی په خپلم ډیر خوش قسمتا. بیا محترم استادو د محله کې مولانا صاحب راتوي چې دلته یو ډیر سپین روبه مشر اغم نن وفات شوه دی نو یو طرف ته د ختمونو خوشحالي ده بل طرف ته د دې علاقې نه یو مشر اگر رحلت کړی دی خو محترم دا داغیم خوش قسمتی دا یو وته الله پاک د جمعې مبارک شپه نصیب کړی دا احادیث مبارکو کې د جمعې د شپې مرګ د جمعې د ورځې مرګ د ایمان والو د پاره دا سبب د ډیرو برکتونو وي. او بیا محترمو پداسي دینی اجتماع کې دا چچا قرآن کریم اختتام تا رسول میلمان راغلی نیکان راغلی طلبا راغلی
نو دی به دا مشر په دعاګانو کې یاد کړي، نو دام د هغه دپاره یو لوی سعادت دی. الله رب العزت دې د دې مشر مغفرت نصیب کی، او الله رب العزت دې پسماندگانو ته صبر جمیل نصیب کی. محترم مسلمانانو، مخکې زمونږ محترم رور ډیر په ښایسته انداز سره د الله یووالی، د الله صفات د هغې بیان وکړ. خو اصل خبره دا ده چې چرتم کم ځای کې د چانم مونږ د الله د دین خبر اورو چې مونږ او تاسو هغې ته اول ځان محتاج وګڼو، او بیا هغه خبرې په ادب سره، په توجه سره، په محبت سره، په انابت سره، او د عمل په نیت سره واورو کنه، نو بیا انسان هغه خبرو اوریدو ته په شوق کی او فیدم ولا ورکی. او که کله یو انسان د دینی خبرو نه ځان موړ ګڼي، څنګه چې نن د ډیرو مسلمانانو رویه داسې ده، د دین نه موړوالی چې زما دین ته د دین اوریدو ته ضرورت نشته، نو دا یاد وساتئ داسې خلکو ته الله تبارک وتعالی چرم هدایت نه کوي. د هدایت دپاره قرآن کریم لومبنی شرط ښودلی دی، ویهدی الیه من ینیب ویهدی الیه من اناب. چا کی چې انابت دی، دی ځان دین ته محتاج ګڼي، د دین طالب علم دی، د دین په طلب کې دی، داسې کس ته الله هدایت نصیب کوي. بیا محترمو، هغه چاته الله هدایت نصیب کوي چې د الله د دین دپاره څه ریاضت، څه قرباني، څه مجاهده، څه مشقت، څه ګرمي، څه یخني، څه تکلیف برداشت کوي. الله رب العزت فرمایي والذین جاهدوا فینا، الله وی هغه کسان جاهدوا فینا چې موږ د پاره ځان کړی. جاهدوا فینا مفسرین معنا کوي جاهدوا لاجلنا، تاسو خو ډېر خلک ځان کړی. تاسو ګورئ بازارونو کې، مارکیټونو کې ډیر مسلمانان همداسې شته، نو غیر مسلم هم شته، د دنیا کارونه کوي، په نور باندې کوي، په ګرمۍ باندې د دنیا کارونه کوي، دویم او دریم چتر سیمټو بوجیم خېجي، ځان کړی. خو الله فرمایي والذین جاهدوا فینا. او دې دور کې که مونږ وګورو زمونږ د مدرسو کې دا طلبا بچي چې دي که نه، دی او د دې د والدینو ګورې غټه قرباني ښه دا چې نن مونږ او تاسو ته په منبر او محراب علما په نظر راځي، مبلغین را په نظر راځي، مدرسین را په نظر راځي. اے محترم، د دې شاته، د دې رستو، د دې بچو قربانی، د دې علماو قربانی، د دې د والدینو قربانی. د چا بچی چې په بهر په مدرسو کې کنه، الله اکبر کبیره، نو روزانه یو ورځ نه، روزانه که سحر دا والدین د دې طالب علم او د چڼي چې تکینی کنه، نور بچی په پینډه باندې راجموي، دا مور چې پکې وګوري یو بچی پکې نی، ا بچی کوم ځای ا مدرسه کې کنه، دا مور دنه په دې ځل کې سم پټ پټو جاړي ښا. نو بیا غرمه چې بیا پینډه راجم شي، دا ماشوم چې سبا تلوي خطیب او مدرس او مبلغ او دائی جوړیږي کنه، دا دغه مور دا اوخ کې دی ګوره یاد وساته. غرمه بیا محترمو دغه مور ځان له پټ پټ وجاړي، نو ماښام بیا وجاړي او ځان له مصریم شروع کی، دغه خپل ورکوټي بچي وته مخې مخې تکیږي چې بیګا پکور کې ټول را ټولو ته پکې نه وستا مو کارمانونه، دا بچي وته یادېږي ښه. او بیا کله چې دا بچي میاش بعد، 2 میاشتې بعد، دلته خو مسافر طالبان نشته که نه، دا په جړا نشي دا ته چته کولی،
یو ځای کې مې دا بیان کولو طالبان په جړا شو ها خو زه دا مجاهدې به برداشت کوو تاسو نه به لوی خلک جوړېږي بیا محترمو دا دلته چې لوړغې او لوپرې او ډن خوشي کوي که نه دا سم نشي دا بیا دغلته ټول عمر د هندوانو ګاډي خالي کوي ښه دنه څه جوړ نشي بیا دغلته ځي او نور د دنیا روزګارونه کوي اے محترم مسلمانانو دغه طالب علم بچې میاشت بعد 2 میاشتې بعد کور ته راغی او چوټیانې ختمې شوې او دا مورې رخصتۍ دا بیا جدا کیفیت دا د هغه موره تپوس وکړه دا مور ځان یې کنټرول کې کړي چې هسې نه زه وجاړم او دا ماشوم زما په سترګو کې اوښکې وویني او بیا دې مدرسه کې هلته سبق ته جاړي نو دې ځان ښه کابو کړي نو چې دا بچې رخصت شي که نه دا مور ځان ته راجوخ کي په دواړه مخې ښکل کي او چې دی لرې شي دا مور یې لړ شي ځان ته یو کمره کې په سلګو وجاړي ښه چغې ووایي اولاد دی که نه اولاد خو عجیبه څیز دی هغه یو شاعر وایي د اولاد هغه بلا ده ان عاشوا فتنونا وان ماتوا حزنونا عجیبه څیزونه دي دا اولاد عجیبه څیز دی چې نه نو غمي که نه او چې ژوندي نو والدین فتنه کې اچوي امتحاناتو کې اچوي اولاد لوی امتحان دی ښه ته به تربیت غم کې ته به ولوي بچې ګورې سم چلېږه داسې چلېږه ډېر کمکل اولادي ای د مور پلار په خبرو نه پوهېږي بیا دی پوه شي خو بیا د مور پلار په قبر باندې درب راختي بیا غفویده دی بیا جاړي او چغې وایي کاش چې ما د مور پلار دا خبرې منلې وې نو خوشحاله خو به دی بیا تر خپل مرګه پورې هغه پریشانو کې پروتي ښه نو دا اولاد هغه مخلوق دی ان عاشو کدی ژوندیا نو فتنونا مونږ امتحان او ازمیخ کې اچیا و ان ماتوا حزنونا او کدی را نمړ کیږي نو غمجن کوي خپه کوي نو محترم مسلمانانو تاسو د الله پاک په علاقو کې علما درکړي دي او حق پرست علما لالچی علما نه دي تاسو جمعتونه آباد کړي دي تاسو ماشومانو ته قرآن او سنت خودو تاسو ماشومانو ته علم خودو تاسو ماشومانو له رڼا ورکا او دا یاد ساته نن که زمونږ او تاسو په کورونو کې سنا سے مسلمانی دا زمونږ او تاسو په جون کې سنا سے مسلمانی دا نو دا یاد ساته قسم په الله دا د دې جمعات د منبر او د محراب د دې د امامانو د مدرسینو د علماو د مهنت برکت دی ګوره ها کسو کې منی او دې منی او کسو کې نه منی نو نه دې منی خدا خبره لازمی ده ها نن په تمام دنیا کې په اسلامی ملکونو کې دا یو لوی مهنت او تحریک شروع دی چې د مسلمان نه ایمانم ختم کو د مسلمانانو نه حیام ختم کو غیرتم ته نه ختم کو پختوم ته نه ختم کو او هغه غیر خلق سنا سپدی مشن کې اګوره کامیابم دی ښا اغي ته پسترګو کې ازغی چې دی اغي ته په دنیا کې او لوی بلاک او رکاوټ چې دی دا پټکی والا مولا دی دا طالب علم دی دا مدرسه دا تبلیغی دی دا د دین او د منبر او محراب خلق دی دا اغي ته یو لوی رکاوټ په نظر راځي نو کله بدنامي کله د مفتی په نوم باندې یو تن پیدا کی کله د حافظ او د قاری په نوم باندې یو تن پیدا کی میډیا ته ورکی نه به ته پیژنې نه به علاقه معلومه یا وګوره پلان کیږي کې یو قاری او عالم د طالب علم سره او د معشوم سره دونه زیاتی وکړه امونږ موي توبه خدای توبه دا لا قاری و دا لا عالم او دا لا مفتی و دا خلکو ته مفتی او قاری نه وای دا غیر خلکو پیدا کړی نو می پیدا حافظ او د قاری او د عالم او د مفتی خودلی کار نور غیر خلکو تقیدی قاری او عالم دا بدنامی محترم مسلمانانو
چې څونه زمونږ دا علما دا قرا دا حفاظ څونه ځان کړی زما اوس دا کور ته دا نن ستاسو په دې علاقه کې په دې ډیرې کې په دې خوراباد کې دا څونه کورونو ته خوشحالي نصیب شوه دا د چا د وجې نه په ایمان یې وایي دا خو دا میلمانه جواب راکړي د کلي خلکو نه تپوس کومه دا دونه کورونو ته چې دا دونه بلا شي بچي چې دی د الله کتاب د ایمان کتاب د زندګۍ منشور دا عظیم کتاب چې دا الله د هدایت د پاره را لېږلې دی د انقلاب د پاره را لېږلې اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی دل تا آغا د حرانا چې کوم کتاب راغلیو دی بچو ته چاو خودوري جواب دا کلیوال را کوي हाँ जी او تنوی قاری صاحب ولې دلته دال مې کچھ کالا کالا ہے د باز خلکو سي د خپل د رضا د پر خپل د جمعات امام او قاری صاحب ني خوخه پینځ وخت ور بس منظم کوي دی ورته جنازه ورخیه غم خادي دا په دی امام او په دی عالم باندې خېستیا بیان د پړه کې نفرت دی بلاشي ګلې دی یاره بلاشي ګلې دی کنه هغه یو امام صاحب چې سلام بیجار باسلو چې مقتدیانو ته به مخ کنه نو د هغه طرف نه راولې دی طرف ته به داخلو کولو په خندا ساتله وې ځنه دې کاکا تم چې جی صاحب ته څنګه په خموسکا سره وته هغه بل یو ګوره کنه هغه جی صاحب ته یو خاندل او ماته خونو خاندل نو به ارمان ز پسې ټول ته داخله دي چنګ ویګه کول هغه طرف ته دې طرف ته ډیر ګرانه وته الله اکبر او کله کله په محلو کې بعضی وخت کې دی علاقو کې خوبنیو داسې بعضی علاقو کې یو حرف علت یو بعضی کې دوی او بعضی کې غدري وړه حروف علت راجمع شوی ښه ای سره بس کې نو حرف علت خو جو واقعیا شنو خو بیا طریقې سره د من به وباسي قاعده ولا جوړه بیا اے محترمو ایوزي کې امام صاحب الته پیخته یو مقتدی مسلط کو نو قرات به وګدو کا نو ګورار به شروع کو دا دونه وګد سبق نو کلن به وګ وې دی خو پرن پلندور آتاو شو هغه امام غریب په دودري کې اړیان کړی جو ته تاسو مصیبت باندې وړې دلیمه خودی سره د امامانو اسلام کیږي ښا احادیث مبارکو کې راځي نبی عليه السلام فرمایي مخ کې تمام انبیاء او ګډي بيزي سرولي دي صحابه کرامو ته د الله رسوله تام ګډي بيزي سرولي وای او مام ګډي بيزي سرولي دي مکی والا وتا پسو پیسو سره مام دا مزدوري کړي دا پدې کې حکمت داو زکه د بيزو ساتل دا ډیر ګران کاری بیزا چیلو کې دا بده یو پټی نه راواړې نو بل پټی ته منډي کینو الته ور پسې منډې وې شرارت پکې ډېر زیاتی نو الله پاک د انبیاء او تربیت کوي چې په امت کې بم داسې خلک کله به یو سوي کله به بل سي ګوره ته برداشت کې ښا عالم به برداشت کوي قاری به برداشت کوي امام به برداشت کوي الله اکبر د دې بلوې حوصله د دې بلوې سینې نو یو پیراغه امام سے مستمخ کې شو اکمشر ورپسې ولاړو چې ولد والین ته سبق ورسو سړې دو درې کیاریان ته خدای اوس کوم صورت وې نو په دې مانځ کې د خلکو ته ایماندارو په وسمای ذات البروج مسمى راضی او کنه اسه محترم او داسې د امام د ځړه نه باندې مقتدی سم دعا خيږي کنه دعا به وته کوي دا د پیغمبر وارث دا د منبر او د محراب حامل دا د پیغمبر د مصلی باندې چې ولاړ دی دا دون الوی مقام چې کوم مقتدی را لګي او دته داړه شین کی کنه د علاقو کې ما دا خبره چرته کړې زه یو علاقې ته لړم نو هغه مولوی صاحب نه مې تاسو کوم مقتدیان دي څنګه دي ما ته غږ مکو ار فرض مانزه پسې مربا دا کورې د مصیبتونو نه خالی نه کی امام صاحب له څنګه دوا کوله د دې کلی د مرګري خپدي کوله جواب نه راکې خپه خو نه کړ الله اکبر میداول قاری صاحب وی ګوره چې جمع را دن نشي کنه نو خپل بچي غټ مارکیټ تبوزي نو غیله د
زر روپو جرابے دستانے گرم ٹوپے غڑ غڑ بنینونا بلوزر اصلی دا 5,000 8,000 پا 8,000 10,000 یو ماشوم تا بوٹان والی اچھے واپسے کراشی مالا 200 روپیہ را کی جی بیا بہتا میلہ کے وڑو تا پا کباڑ کی جرابی مرابی والی تمہارا بولے دواؤ او اے محترمو زمون دا نیست مفتی صاحب مفتی مسلم صاحب زیدہ مجدہو یو بیان کے فرمائل یو علاقی تا لڑما و یو مشر کا کار ہوا تا وی ما تیوی چی اتا بچی می دیو اتا وارا حافظانم دی قاریانم دی و مبتیانم دی اتا بچی پا خاندان کے نا چی پا یو علاقہ کی یو عالمی غالاکہ پی روحانی یو پا علاقہ کی نو چی بیا پا خاندان کی تو زمون دیر پختانی کلے چی پا خاندان کی اللہ عالم پیدا کی کنا نو دیر خپلوانی نو بیا دکا گورا دا خپل خاندان عالم تخپی وی شرمی غیزت نبرداشت کی دا بغضو دا حسد اگا گوڑی تینا جوڑ شیخا دا نہیں پکار محترم دا یادو ساتے دا خستا عزت دے ستا پا علاقہ کے عالم دے ستا پا خاندان کے عالم دے دا غا قدردانی کوا دا غا مشورے اخلا پا غم خادو کے را غوارا چی سوکو غم سنگو کو خادی سنگو کو تبا منتلا رکھے دے پا کی مبتیو مولانا تو سیخا دے زانتا پلاری نو بیا ټول عمر سروالی بروالی گرزی اولے پا بچوں کے عالمان حافظان قاریان نہ پیدا کئی بلکہ ڈمان پا کی پیدا کئی دیکھا داولی دا پزرلکی دا خپل خاندان دا عالم سر بغضو مفتی سے محترم ویل وی ما دا غنا بیا تپوس کو چی دا سی تکم عمل کے تحجد کے صدقہ و خیرات کے چی پا یو کور کے او ټول ستا بچی او اتواڑا عالمان او مبتیان سر دیر لوی مقام دے ہو کنا ایمانے وائے دا یادو ساتے ډیر لیکچرران او ډیر پروفیسران او ډیر ډاکټران او ډیر پی ایچ ډی خلک ډیر لوی لوی تنخواه والا قسم په لک د الف با تا د الف لام میم د دې قران د طالب علم مقام تورسی قسم بالله دا ګور یادو ساته ها الله اکبر کبیره نن زموږ د ډیرو مسلمانانو د طالب علم سر ویا او داس جلک دنیا دار غنتای کنا اغلا بچم چم کی رازی جی او دا چل دی جی او آغا چل دی جی نر دی معشوم چنی خدمت کوا دی طالب علم خدمت کوا دل دلری نگور دا دا سبا بہترین مبلغ او شیع القرآن او شیع الحدیث تک خیدی دا بسنگ چلی چی زما یو روپید و پدبان دیو لگی چی دا علمی سفر کے زما ای سوشی مفتی سے محترم وی چې ما ځان تپوس ته جوړاو چې دا ته کم عمل کې چې دا دونا لوی دولت تا الله په کور کې نصیب کړي مونږ سره خود دې دولت قدر نشته کنه په دې وجہ نن مونږ ته مدرسو ته خلق هغه بچی راولي چې په اتم کې اته پیری پیر شيخه تکړه بچی را تن راولي چې د سکول او د یونیورسيټي د سبق ویلو نه کنا او یا په خاندان کې چې کم معذور بچی یا پستر گنا بینا یا پلاس کو باندې معذور ودات نه مدرسې ته ورکې مړه زمون مدرسې ته خپل یو سو کاله مخ کې چا یو ماشوم را وسته خپلار ته ماوي د دیولې داخله د الله د رضا د پاره چې دین زده کی خلکو ته به خی زمانه پاره به د اخرت صدقه شي وای نه جینا نه پستر گنا بینا دي ساروی نشي سرولي سودارا ته نشي وروړي نو کور کې را تاسې ناس دې بډوړې را نخوري مې زکه چې تاسو چنے منے دی جوڑ شو اللہ اکبر دا علم دو نسبک اے محترم مسلمانانو یو قیمتی خبر آدھا حکم در تکنا چاہتا خو بیوائی نا وایو بے خلقو تا قیمتی خبر دادا دا علماء دا قرآ دا حافظان دا یاد ساتے دا دی ہم او دا دی دا والدین ہم دا دی عمل نامہ پس دا مرگ نہ ہم نہ بندیگی خواب دا یاد ساتے دلتا خو سختے برداشت کول دی دا خلقو خبری اڑل دی خو محترم دا عالم چې د یو شاگرد تیار کا یو قاری د یو حافظ تیار کا یو مور پلار یو بچی دی قرآن تا وقف کا چې زه بچی حافظ قرآن شا عالم د دین شا د دی والدین و عمل نامه په مرګ باندې نه بنديږي
مفتی صاحب حفظه الله وی ما ځان جوړاو چې تپوس ته نه وکم چې داسې کم عمل کې نو یې غره له پخپله شروع شو چې زمونږ د محلي امام صاحب دی مونږه په کور کې 9 کسان یو چې جمع را دن نشه زمونږ د 9 کسانو مثلا 2000 روپے خرچه ده جمی د پاره مون هر یو تن د 2000 3000 او سامان د جمی وروړو جرابې وغیرہ نو مونږ د نخو تنو حساب نه کوو مونږ د لسو تنو کوو چې دا امام صاحب هم زمونږ د کور یو فرد دی نو بیا په بل میاش کې چې مونږ کور ته سبزی تلکاری فروټ سره وړو کنه نو د نخو تنو حساب نه لګو د لسو تنو لګو په ار میاش کې په ار اوړي په هر جمی کې زمونږ چې څونه ضرورت او خرچه وي نو مونږ د نخو تنو حساب نه کوو د سو تنو کوو د لسو غ امام صاحب ځان سره پای کې شریکو نو دا غي برکت د کور کې الله الله سالمان را کړی دی ښا په ایمان او مونږ چې ته په میاش پس امام ته 200 روپے ورکو کنه او غم ډیر په مينتونو کله باندې کې بالس لګیدلیو کله بسو اعلان کې ایماندار استاد تغه تعاون جمع کې الله اکبر کبیره او بعضی داسې مسلمانانو ملاويږي په غون عمر کې داغي د کورا داغي د جیبا چې ته د استاد بابا جیب تسنیر غلی داسې پکې الله ولا ملاويږي کنه ملاويږي پکې ادیم برید تا وی راهی بجمعات کې په ماشومانو بدمعشیم خرڅېغه یا ماشومه منډه موخه بمبه دې کول او پرې خو دا او دې کور کې خزي ته جواب ورکولم نه ګوري دا به داسې قسمه خلکیغه دې علاقو کې بنئیو د سره کور چې خزه جنگو کې نو دې جواب نشي کوله خزه ته نو دې راشي جمعات ته مدرسې ته چې ماشوم جمعات کې منډه وینو هغه کنزل او ناشوله تک وینا شروع کی ورته ته پوښه چې خزه په دوړه دباو کړي خو ته جواب نه دی نو غونډه غوسدل ته وباسي یا په امام خپل غوسه وباسي بعضی علاقو کې داسې ناران خلک هم ملاويږي نو اے محترم مسلمانانو که مونږ او تاسو دا غواړو چې زمون کور ته علما راشي زمون خاندان کې محافظان او قرا پیدا شي یو بچي به علم تورکو او د خپل علماو د امامانو بګوري خیال ساتو څنګه چې د خپل د کور د افرادو خیال ساتو څنګه زما اوستا میلما روغ رنزور غم خادي د امام صاحب هم داسي کنه زه یو علاقې کې امام مډر پخوا نو د جمعې شپې ته به کلی ته راتلو د جمعې په سار به میټینګ جوړ شو ښا دا د جمعې د شپې منځونه زمونږ نه پاتې شي بل دې نور په شریعت بالکل برابر دی ښا د خوري صد نه دګیره کړي سود دې نه کوي ملاوت دې نه کوي ډېر متقی او تهجد گزار او پرهیزګار دی بس د جمعې د شپې د موز د جمعته نه پاتې کیږي څه چل پی کیږي هلکه دا یو بل مرګري مخکې کوي او پسې کوي کنه تا ګورار مورار به شروع کا ما ته یو تنوي ير د مرګري ډېر سخت خفدي مزه مشوره کې برکت نو هر کار مشورې سره پکاري مرګري مراجعه کو مې مشوره کو ورته تاسو نه کله کله د جمعې د شپې د جمع موس پاتې کیږي یو بل پسې کوي نه نو دا کار دی چې زب جمعې شپې ته کوړه نظم زب په غون کال کې نظم خو یو خبره ده تاسو غم خادیبم نه منم تاسو روغ رنزور بم نه منم د سار د مون نه بعد د ماسپین د مون مخ کې بخپل غم خاده روغ رنزور پورا کوي ماسپین مستبازيري لګاو مازیګر پر رجستر کې نمونه لیکو چې کم یو تن رکعات شوي دغه ته په وګونه نیسو کوم مستی شوي نو جرمانه کوي هغه ټول وی نه دي دا خو انسانان دي تاسو غم خادي لره او روغ رنزور لره مینه دماغ دې زه تراله ته په امام پابندې لګي تی امام ته ورکیسه یا درې دړې سلور دړې غنم ورکې او نو ورکې او د پیغمبر په وارث باندې سترګې روباجي تباہ او برباد بشي دنیا نه به غریبي ایمان لاړ شي د انبیاء او رساو تا علما او تا منبر محراب تا اے مسلمانانو سپک او نه ګوره اے محترمو ما یو سو آیتونه مبارکه لستی و پای کې د عیسی علیه السلام تذکرہ ده د عیسی علیہ السلام مور چې وا مریم وا د مریم مور چې وا هغه حنا وا امراه عمران د عمران د بیبي چې وا حنا زنانه را
خو داسې زنانه ده چې دی یو منښته کړې وه، منښت یې د کمې خبرې کړې وه، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یا الله مال چې کم بچی ته راکې بس تا د دین دپاره وقفي. زنانه ده او بچی د دین دپاره وقف کوي ښه. نو چې کله د هغه زنانه دا جذبه ته وګورې، اے محترمو مسلمانانو، الله تبارک وتعالی هغه حناتا اولاد ورکا، خلوري ورته ورکا، دا لګه پریشان وا چې اے زما ربا ما خو تانه الګ غوښته ځکه چې نارینه د دین کار ډیر زیات کولی شي، زنانه هغه عمر منډې نشي والی، د دین د پاره ډېرې منډې نارینه وي. الله رب العزت ولا تسلی را لیږي چې ډیر نارینه د دې زنانه نه قربان شه. بیا آغا زنانا داغی نم و انی سمیتوها مریم، نم والا مریم کی خودیشا. بیا آغا مریم داغی تربیت کو داغی د ترور خاون زکریا علیہ السلام. اے محترم مسلمانانو وګورا د دې مریم مور یو منښته کړې وه، یو نظر یې منلی وه چې زما دا بچی به د الله د دین دپاره وقفي، الله وله لور ورکا، د لور تربیت یو دینی تربیتګاه کې وشه. اے محترمو دې مریم ته بیا الله رب العزت بچی ورکا په ناشنا طریقې سره بغیر د خاوند نه. دا پریشان وه، دا وی اے زما ربا زبا دې خلکو ته سویما. الله ورته وی که څوک د سره ملو شي کنه نو ته ورته وایا زما د خبرو روجه ده، زه به خبرې نه کومه، ماشوم ور سره دی دا را روانه ده. خلق ورته وی یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، ستا پلار مور خو بیکار خلق نو، بدکار خلق نو، دا تا سره کی څنګه د کم طرف نه د دې خو د خبرو روجوا اشاره وکا ماشوم طرف ته چې د ماشوم نه انټرویو والے اغي وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. هغه زنګو پغی کې ماشوم دی ورخواته شو، د زنګو نه بیان شروع شو، د زنګو نه جوابونه شروع شو، د زنګو نه مسله شروع شو. وګورن یې چرته منښته کړې وه، الله ول لور ورکا، هغه لور ته ورته الله زوی ورکا، دا غزوی نوم دی عیسی علیہ السلام. د زنګو نه مسله شروع کا، د زنګو نه تقریر شروع کا، وی انی عبد الله، زدا الله بندم، آتانی الکتاب، مالب کتاب را گئی، مالب نبوت را گئی، ما تب اللہ ډیر برکتونه نصیب کئی، مالب د مانزوی د زکات براتوی ترسو چی ژوندې یما، وبرم بوالدتی، او زبا د خپل مور سره نیکی کوم، احسان بو سره کوم، د مور خبره به منم، مور به نه خفه کوم. دی کې به یو دو خبرې کوم محترمو. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، زی نیم گرزولی جبارا ظلم کون کی، شقیا محروم بدبختا، اولی بدبخت نیم گرزولی. وبرم بوالدتی، بعضی مشایخ دی که نکته وی چه دی بدبخت زکن دی گرزولی چه وبرم بوالدتی، زکه چې دی د مور سره ښېګړه کوي که نه، نو چې د والدینو سره ته ښېګړه کوې نو ته به بدبخته نه یې. که مور پلار د نه په اور کې ولاړ نو ته بیا ډېر بدبخت یې. مور پلار چې دی سره ته احسان کې، بس مور پلار رضا ساتنو، د مور پلار خدمت کوا، د مور پلار لحاظ ساتا، په ادب سره ور سره پیش رازا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، د دنیا په کارونو کې وسره ښه روزګار کوا، دارو درملې کوا، علاج معالجې کوا، د خوراک کا خیال ساتا. اے محترمو مسلمانانو د خپل والدینو د آرام خیال ساتا. والدین د ټینشن بیماران کوما، د ډیر نااهل اولاد د لاسه د مور پلار ټینشن شي، بیمارو کې مبتلا شي، شوګر شي، بیا پراتی غریبانان د اولاد هغه
ناکاروالی د اولاد هغه بی ادبی د اولاد هغه بی خوندی هغه سره والدین پریشان شي بیماران شي پکړ باندې پریوزي او اوسم ډیر داسې سپینګری شته د اولاد د لاسه پسرو سترګو باندې جاړي په اور کې ولاړی ښا حالانکه دغه والدینو د الله نه اولاد غوښتو او چې کله ورته الله اولاد ورک نو کدا بچي بنا جوړو نو مور پلار بخفا کدی بچی ړه کولا نو دی مور پلار دی کلارو کله ډاکټر ته بوزا کله دم درود ته بوزا کله سکوا اوس چې دا مور پلار بوډاګان شو اوس بدی چیړه کوي نو اوس به ورته دا اولاد دی به کلاری ښا او اے محترم مور پلار هغه هسته دي کنه مړ دی په 2 روپے مرزا کیږي ښا د مور پلار رضا کول څه دي ډیر آسان دي په 2 روپے مرزا کیږي اے یو سیو وته پټ غونتا یو سا دې سیو میو مور پلار ته نه وړي چاته وړي ها چاته وړي محترم اے محترم بل یو خبر ورته کومه بیبي ته موړه ها حدیث کرا دی بیبي ته په خله کې نوړې ورکولم صدقه ده او مور پلار مور پسې نه پرې دی مور پلار باندې خپکه اے محترمو تاسو وګورئ دی بیبي ته د لکاو روپو کالی راوړه دی بیبي ته د زرګاو روپو خوراکونه سکاکونه راوړه جامې وته د ډیر زرو سلويختو زرو راوړه په ایمان وې داسې ماته یو تنویل شي چې هغه بیبي وته دوا کړی چې ربا د خاوند ته مې ډیر عمر ورکی ماته خدای الله سلا روپو کالی راوړه ماته خدای الله زرو د شلو زرو جوړه راوړه مال خدا دونه سيزونه راوړه چرته چا د بیبي د خلینو دعا اورېدلې جمعات کې نه څوک نه خبرې کې نه رښا وای دا بازي خدا سے دباو کړی ته موږ نه یریږي ما څه نشي بوله وای مې دعا مو ته اورېدلې لکونه روپے ولا راوړې او دغه بوډا پلار مړه د 2 روپې برمړ دی ورلا ورکو په مانځ کې لګیا دی مازی الله زما بچي داسې بچی هر چاته ورکیو بچی می ډیر نیک دی بابا ستا بچی کم ځای فلسطین پتا کړي کشمیری پتا کړي مړه د 2 روپې برمړ وته راوړې بابا لګیا دی دعا کوي بچی دا مور لګیا دا زما د بچی غونته بچی دی الله هر چاته ورکی یا مور ستا بچی سو اسمان را کوز کړي ره سچلې کړي اے مالې تیر شوی ته کې 100 روپے را کړې په 100 روپے دونه دواګانې تاجدو کې دواګانې او دغه بیبي د لپلکونم دعا نه کوي نو زیات حق موږ او تاسو باندې د چا دی د والدینو چې والدین نه خفای دا یاد ساته بیا به ته ګورې بدبخت ښا داسې یو اشاره فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات کوم علما ذکر کوي چې اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات چې رچانه منځونه ضایع شو کنه د منځونو ضایع کولو سره واتبعوا الشهوات د شهواتو کې وردن نشه مستغرق شه د موږ کې توجه نشته مون ضایع کوي موږ نا وخت کوي جمع سره نه کوي پټې مې نه کوي دارنګ دی په موږ کې سستی کوي الله اکبر شوق زوق سره نه کوي ربان اغړې په منځ باندې نه یخیږي د دې وجه سره وتبغ الشهوات د چې شپورز موبایل کې پردې خزي ګوري جمعات ته وروړو په جمعات کې مدرسه کې چې موبایل ګوري کنه دې سره د جمعات او د مدرسې تقدس پیمال شو که پیمال نشه سره جمعات کې موبایل دی پای کې ګنده تصویران دي ګنده پروګرامونه دي کدی ډیر وځي د پکې درسونه اورمو دا کوم او غدر سره خوا کې خامخا نور د بی دیني سيزونه نو غ نظر ګنده شو وګونه ګنده شو اے محترم مسلمانانو ما یو حدیث پاک لسته و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث کله چې انسان وفات شو دی وفات سره د عمل سلسله ختمه خصو کارونه شتا کده په جون باندې کړی پس د مرګ نه با دل داغي ثوابونه ملاويږي یو من صدقه جاریه صدقه جاریه او اے محترم استاد ګوري غټه علاقه را تاسو د جمعات کم دی ګوري ها
دا جمعات به وسیح کول پکاري د ماشومانو ته به جدا حال جوړول پکاري دغه ځای کې به خپل مال صدقه جاریه کول پکاري او هم ده کنه ان شاء الله دغه صدقه جاریه دیګه 4000 روپے لاکھ روپے مرلزه دا اولګاو اے محترمو پس د مرګ نه د عمل نامه بنديږي نه دله به ثوابونه رسیږي او دوی محترمو او علم ينتفع به اغا علم چې دا غینه نفخ ورشوا د تخپلم نفع ورکا د نور خلقو د عقیدی اصلاح شوا دا نه چې علم میو کو تعلم کو چاته نه درس تا او نه بیان شتا نه چاته د قران الفاظ ټیکولی نو ته معنا خودل دی دا خپل ذمہ داری نه ګرځوخه او کما ذمہ داری یو ګرځو سړی په مطمئن نه یو چې ما خو په دې قران باندې ځان وساتو الله اکبر هغه مولانا بجلیګر رحمت الله علیه د شیخ القران په غم کې بیان کړو کنه چې بای مونږ په قران ځان وساتو دې سړی په قران خپل ځان او خپل مال ولګو نو خپل صلاحیتونه خپل وختونه دا د الله په دین باندې لګول هغه علم ينتفع به د تیم اصلاح کا د وجنه د نور خلق اصلاح شوا یعنی د علم کو خودی اکټی او عالم دی دا نه رد منکر نشتا عالم صاحب دی په خاندان کې په کلی علاقہ کې خادی دا په خاده کې جړاګان دي دمتوب دي ګډاګانی دي خلکو تم دا نه وی چې ایماندارو دي تم ورزه حالانکه هغه خاده کې شرکت کول ناروا دي کما خاده کې چې پکم کې دمتوب او بيديني او ګډاګان او وربل او پالنګونه باندې خطل او د هندوانو يهوديانو رسمونه رواجونه اته مسلمان او بیا په جنگ کې ناز ته لګي پروجو کې ډېر غټه وخا چولې ده اعلان ورته وکا چې ہم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے اب کم کم مسلمانانی چې داسې په خاندان کلی علاقہ کې خادي جوړ شوا اول به ورزو چې بی دینی پکې مکوي ګډا پکې مکوي دمتوب پکې مکوي ډګونه پکې ملګوي که بیم پکې لګولو هغه خاده کې به نه شي کیږي ا ډوړې ته ولا نه ورزو دا کم کم مسلمانانی جزاکم الله خیر کثیر بعد پکې د لاس داسې کړه وونته ها جی هغه خاده ته بنوږي په کم کې بيديني د چا کلک اعظم دي جزاکم الله خیر کثیر اس نبی مویر چې وخی پکې چولی دا واده مو کم ځای او ګودره کې جمعات کې خپل کور کې د الله په کور کې بس یاد ساتي او قبلي ته مخو کشا قبلی ته مخو د الله په کور کې د مازیګر د مون بعد په دینننی تاریخ د جمعې شپه تاسو کوم واده وکا چې خلاف شریعت واده کې وا بس ځان سره ولي کې یاد یو ساته یو بل ته یاد دهانی کوي بیا الله اکبر کبیره نو هغه علم چې دا غینه نفخ ورشوا د خلکو غم خاده غم راغي محله کې راشه علماء او تکینه غم بسنګ کوم سنت طریقہ پکې صدا مونږ دا تاسو نه کوو په خپل خوخه لګیایو د علماو نزان پوه غنو د مفتی صاحب نه تاسو کا د غم کې مال سکول پکار دی چې زما دی مړی ته پیدا ور کوي مونږ لم پیدا را کوي او علم ينتفع به او درې محترم او ولد صالح يدعو له د چانه رستو نیک اولاد پاتشا ترسو پوری چې دا نیک اولاد د نیکی کارونه کوي چارتا بیان کوي چاته قران خي چارتا درس ور کوي چاته دعاګانې خي چاته تبلیغ خي اے محترم د دی والدینو پکې پورا صدا نو کو څوک دا غواړي چې زما عمل نامه دې بند نشي کنه نو خپل بچي علم توقف کې الله رب العزت دې موږ او تاسو لا د عمل کولو توفیق را نصیب کی تاسو نه یو مطالبه دادا چې یو بچی د علم تغواړو د ار کورنا دا به کم مسلمانانی چې به یو بچی به علم توقف کوم ها جی دا بار ملګری یو بچی که بچی دی نینو نوسی کړوسی خورای رواره یو تن ها جی لاس کا تکوي مکنه چې موږ ته پته ولګي جزاکم الله خیر کثیره دوی محترمو ډیر مسلمانان دا سشتا چې هغه وای چې را مونږ خو دې وخت کې د علم د زده کړې نه یو اولاد مشتدنه
نو د دنیا نه خو به د دین سره تلل پکاري که نه څنګه چې مخکې مولانا صاحب وویل چې فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نو اے محترمو د دې دپاره دینی ماحول ته تلل، نو د دې دپاره مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کوم ترتیب شروع کړی و که نه د چلو د څلور میاشتو د شپې جمعو د سیروزو، نو په دغه ترتیب کې خپل صلاحیت لګول محترمو. کله سیروزې ته تلل، کله چلې ته ته، کله څلور میاشتو ته تله، کله شپې جمعې ته تله، دې کې به څوک څوک ایسالو انشاءالله. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وبارک وسلم.